حضرت عیسیٰ علیہ السلام یو ځل په لاره تېرېده، په یو دشت بیابان کې دي. عیسیٰ علیہ السلام رهبانیت یعنی داسې و چې هغه دنیا سره هېڅ قسمه تعلقات نه ساتل، دا د هغه خپل دین او خپل مذهب د الله د طرف نه. یو به ځان سره ګومن ساتله، یو به لوټه ځان سره ساتله. نو یو ځل په لاره روانو، نو یو سړی دغه نه اوبه څکلې ده نیر نه په لاسونو باندې، نو دا لوټه اخوا غورځوله. یاره دا خو معلومه شو چې د لوټې نه بغیر نه ژوند تېرېږي، په لپه اوبه څکم که نه، لوټې ته مې ساجت. یو سړي ته وکتل، هغه اودس وکړه، نو ږیره کې یې ګوتې داسې ووایې، دا ویښتې پې یې وارول، نو هغه ګومنځ یې مخوا غورځوله. وایي د ګومنځ دا کار خو په دې خپلو ګوتو باندې هم کېږي، بس یو کونټی به ورسره او ګرځېده به خلکو ته به نصیحت کو. نو یو ځل په یو دشت بیابان علاقه کې تېرېده، یو غر ناشنا اوچت لوړ دګ. نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چې ورته وکتل نو حیران شو ورته. د پیغمبر علیہ السلام رونو طریقه هم ګورې دا وه چې د شپې به کله راپاڅېد او د ستورو ته به یې وکتل، د کائناتو ته به یې وکتل، نو دا آیت به وی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. دا خدای د دې لوی قدرتونو نه به د الله لوی طاقت معلومه. نو عیسی علیہ السلام چې هغه غر ته وکتل، یا خدایا دومره اعلی اوچت غر دې پیدا کړی دی او لوی څوکه دې لکه د منارې ولیستې ده. خدای ستا څومره لوی قدرت او طاقت. الله ورته وفرمایل وی داسې وکړه، دې غر سر ته وخېږه. نو دی روان شو د غر سر ته وخت، چې بره لاړ نو د غر په دې څوکه باندې یو تیږه پرته وه، داسې هواره غټه تیږه وه. خدای څومره لویه خدایي او قدرت دی، دا غټه تیږه دی د دې غر دې څوکې ته څنګه جوړې ده چې د پاسه پې پرته ده. یا خدای دومره لوی طاقت. دی په دې سوچ کې دی چې یو زلزله راله، یو جړق وشو او هغه تیږه د هغه غر د سر نه اورغړېده پرېوته. الله ورته وایي د دې تیږې لاندې وګوره. نو دې وروخت هغه د تیږه چې د کوم ځای نه پرېوته، نو چې ویې کتل نو هغې کې یو انسان ولاړ دی د خدای عبادت کوي. حیران شو، خدایا دلته دې سړي ته ګوره او د خدای عبادت ته ګوره. خدای دې خوري څه او څکي څه، نو چې سر یې تاکه نو د انګورو غونچک ورته پروت دی او جام کې ورته اوبه پرتې دي. نورم حیران شو، پروردګاره دا سړی د دې غر په دې منځ کې، په دې څوکه کې، په دې غار کې لګیا دی، ستا عبادت کوي او د اوبو انتظام نه ولا خدای کړی دی او د رزق بندوبست ولا د میوې په شکل کې کړی دی، داسې روزي ولا خدای ته ورکې. الله د ډېر لوی قدرت او طاقت مالک دی. چنجوله په تیږو کې دننه خدای روزي او الله رزق ورکوي. کبانو له په دې دریابونو کې دننه خدای روزي او خدای پاک رزق ورکوي. او دا مارغان سحر نه اوږې روزي او ماښام ماړه ځي. خدای دې هر چا له خپله روزي او خپل رزق ورکوي. دا ذمهداري د ربالعالمین اخیستې ده، مونږ هسې ځان مړ کوو. نو دې ورته حیران شو، خدایه دلته عجیبه ده، میوو په شکل کې رزق او دې اوبو ته وګوره او په دې دشت بیابان د غر په دې میز کې وګوره. الله ورته ویل دې سړي نه تپوس وکړه. نه عیسی علیہ السلام وی خدایه چې دې به د کله نه دلته ولاړې او ستا عبادت به کوي. وی پخپله دې تپوس وکړه. نو حضرت عیسی علیہ السلام ورمخکې شو، نو سړي نه تپوس وکړو، وی ته څوک یې او دلته کې د کوم وخت نه عبادت کوې؟ هغه ورته وی لږې غوندې ورځې مې وشوې نو چې دلته راغلی یم د خدای عبادت کوم. وی څو ورځې دې وشوې؟ وی 400 کاله مې وشو. لږې غوندې ورځې 400 کاله دلته لګیم د الله عبادت کوم. تاسو خپل اندازه ولګوئ چې 400 کاله دې عبادت کوي، دې کې نه د ښځه شته نه بچي شته. هغه دین کې دا جایز و، زمونږ په دین مذهب کې دا منع دی. نه ښځه شته نه بچي شته، نه د ښځې دپاره روزګار شته او نه د بچو دپاره روزګار شته، نه چا سره غم شته چې وخت به ضایع شي، نه ښادي شته او نه ریا شته، چاته پته نه لګي چې دی د خدای پاک عبادت کوي.
پٹ لگیا دا رب العالمین عبادت کئی. خدای دا دمرا نیک سڑے 400 کال بیریا عبادت پا دے پٹ زے کے یو شان عبادت د شپیم او دروزم او تا والا خدای د رزق بندوبست کړی دار سره اخلاص کړی خدایا چې د دب په جنت کې سم مقامي ثمر لوی مرتبه به ورکړي. رب العالمین ورته او فرمایل وی اے عیسی بشک دل بزلوی مرتبه ورکوم د دې 400 کالو د عبادت په لوی درجه دل زور کوم لیکن د اخر زمانه د پیغمبر هغه امتی چې د شو قدر په 15 شپه زمه عبادتو کی د 400 کالو د عبادت نه زیات اجر به ورکوم. دا د خدای رحم دی کنه. اوس برته یو حدیث ویم چې استاد لیوالی بخاری شریف کې راځي. نبی علیہ السلام فرمائی یو ډله عیسایان دي یو یهودیان دي یو تاسو یې. امام بخاری سے خپل کتاب کې دا حدیث بار بار راوړی. وی الله یو مثال ورکئی یهودیانو ته وی چې تاسو عملو کې تر د ماښامه پورې 1 روپۍ به در کوم 1 درهم. وی دی د سار نه عمل شروع یې کو خو چې غرمه شوه نو دی وی خدای نور عمل نشو کولی روپۍ نه راپکار خو ستړی شو نور نشو کولی. نو رب العالمین ورته وی چې 2 روپۍ خو نه کیږي ځکه ما د سره شرط ایښی چې د سار نه ماښامه پورې به مزدوري کوې دیاړي به کوې په نیمه کې مراته کار پرېښوم خو 2 روپۍ هم کیږي نه خو والی. نو د هغې نه پسې عیسایانو ته وی چې داسې وکړې چې د دې غرمې نه تر ماښامه پورې دا کار پوره کړې 1 روپۍ به درکړم 1 درهم. هغې لګیا شو د غرمې نه کار شروع کړو چې مازدیګر د مانځه وخت شو نو باس وی ستړی شو نور نشو کول. الله وی لږ وخت پاتې دی یاره بس وی دا دغه دا روپۍ هم نه ده په کار خو نور کار نشو کولی. وی د روپۍ خو هم کېږي نه ځکه خبره تاسو هم نیمګړې پرېښوده خو ها دا روپۍ والی. وی د مازدیګر د مانځه نه پس لږ غوندې ټیم دی نو وی دا د نبی علیہ السلام امت ته الله وی دا لږ غوندې کار وکړې تر ماښامه پورې لږ وخت نو تاسو له به 2 روپۍ درکم. نو وی دوی هغه کار پوره که تر د ماښام د بانګه پورې 2 روپۍ وله ورکړه. دا یو مثال ورکوي. نو یهودیان او عیسایان وی خدایه زمونږ موده ډېره او 1 روپۍ دې راکړه او د دوی ولې سار نه غرمې پورې ډېر لوی ټیم دی او د غرمې نه مازدیګره پورې بیا ډېر لوی ټیم دی. خدای زمونږ موده ډېره وه او 1 روپۍ دې راکړه او د دوی موده لږه وه د مازدیګر د بانک نه ماښامه پورې روپۍ دې وله 2 ورکړې. دا ولې الله ورته فرمایل هل ظلمتکم من شیء په تاسو مې ظلم کړی دی؟ دا وایه که په تاسو مې ظلم کړی راته ووایه. تاسو سره خو ما روپۍ د ټولې ورځې کړې وه تاسو پرې راسره راضي وې په نیمه کې م کار پرېښو بیا مې هم دله روپۍ درکړه. دې نورو ته مې دا باقي نیمه پوره کې مازدیګره پورې بیا کار راته په نیمه کې پرېښود 1 روپۍ هم ستاسو نه کېده او بیا مې هم 1 روپۍ درکړې ده. نو تاسو سره ما چې کومه جوړه کړې وه په هغې کې ما سره ظلم کړی دی؟ وی نه خدای ظلم خو دې نه دی کړی. نو دا دوی له دې د مازدیګر نه ماښامه پورې په لږ وخت کې دا 2 روپۍ ولې ورکې. وی ذلک فضل یؤتیه من یشاء دا زما خوښه ده زما فضل دی چې چاله ورکوم په تاسو خو مې ظلم نه دی کړی. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے حدیث پرانا کے وی دا نور امتونو نا زمونگ دے عبادت وقت کم دے او اجر او مزدوریم ڈبلا دا خدای فضل او دا خدای احسان. نور امت چی با یو عمل کو یو ثواب بے کے دا او زمونگ امت چی یو عمل کئی یو پلس یو پا وسو دا غین زیاد خدای پاک اجر او ثواب ورکئی. دا پیغمبر علیہ السلام برکت تے زمارو. نبی علیہ السلام پخپل فرمائی وی دا پخوانو امتون عمرون زیادو او دا دنیا شغل کمو. زما دا امت عمرون کم دی اور دنیا شغل زیاد تے. اللہ دا بے ربانی ما سر اوکلا کہ دا غوی دا دیر عمر ثواب او زما دا امت لگ عمر ثواب دا غوی دا دیر امت دا ثواب نا قیمتی دی. یو دل حضور پاک مبارک صحابو تا لگیو وی پا بین اسرائیلو کیو سرے دی چې هغه د الله پاک پلار کې 3 کالا لګیا دی. 3 کالا د 1000 شپې به ووایم 1000 شپې 3 کالا تقریبا جوړېږي 1000 میاشتې
زر میاشتې 3 کاله تی جوړیږي د الله په لار کې د روجي ونیوي. زر شپې میاشتې، زر میاشتې د الله د رضا دپاره منځونه وکړل، او زر میاشتې د خدای په لار کې جهادونه وکړل. نو صحابه وی د الله رسوله کدی سړي دومره ډېر عبادت کړی دی نو عمر یې زیات دی، نو زمونږ خو عمر کم دی، زمونږ خو ډېر عمر چې شي نو 50 کاله 15 کاله پکې نابالغه دي، او د آخر کې بوډا دی، بوډاوالي کې هم سړی عمل نشي کولی. نو خدایه که دغه د بني اسرائیلو سړي زر میاشتې جهاد، زر میاشتې روجې، زر میاشتې منځونه کړي دي نو عمرونه یې ډېر و. که زمونږ عمر ډېر وي نو مونږ هم ډېر عبادت کړی وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لک سوچ کے پریوت چې دا خبره خود دې صحابي ټیک تا نو فوراً قرآن شریف پہ خدای پاک سورہ قدر نازل کو، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر. اس پریشانی چې اونکه ستا امت اغوی دې زر میاشتې لګی د خدای پاک عبادت کوي، او ستا امت چې لیلۃ القدر یوه شپه عبادت وکړو د دې یوې شپې عبادت ثواب د هغوی د زرو میاشتو نه بهتر دی. دا اللہ تعالی نو نبی علیہ السلام وی خدای زمون ضعف تا وکتل، زمون کمزورتیا تا وکتل، نو پروردگار مونږ سره د خپل رحم او د خپل کرم معامله وکړه. خدای ډیر مهربانه بادشاہ دی. بعضی وخت کې خدای زمانہ کې برکت واچي نو ثواب پې زیات ورکړي، بعضی وخت کې خدای پاک په یو مکان کې برکت واچي نو خدای په ډیر ثواب ورکړي. لکه زه به یو مثال درکم. زمونږ د پاره دا د خدای زمونږ مونځ دا په جومات کې هم کېږي او بار هم کېږي که یو سړی یې کوي، او د پخوانو امتونو مونځ به صرف په عبادت خانه کې کېده، بار به نه کېده. په مونږ د خدای څونه فضل، که بار مونځ کې هم ټیک ده، او که عبادت خانه کې کوي یو په 20 به خدای اجر درکوي، او که د بیت الله په خوا کې کوي نو یو په لک به خدای ثواب درکوي، او که مسجد نبوي کې کوي یو په 50 سره به خدای پاک ثواب درکوي. دا د مکان فضیلت او د زمانه فضیلت سره د جمعې د شپې عبادت ته وګوره، لیلۃ القدر عبادت ته وګوره، د رمضان د میاشتې عبادت ته وګوره. دا خدای پاک مونږ له یو فضیلت او یو برکت راکړی دی. دا ټول په حقیقت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم برکت دی، چې هغه برکتونه د خشته خشته شعاګانو او د خشته خشته انواراتو په شکل کې رب العالمین مونږ ته را رسولی دی. قسم